سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مخکنی درس کې د محبت د خلکو سره ذکر شو چې نبی رسول الله والسلام مبارک فرمایي د خلکو سره مینه کوي دا نیم عقل دی او په علم کې سوالونه کوي دا نیم علم دی. او بل نبی رسول الله فرمایلی چې توبه استون کې د ګنا نه پشان د هغه چا دی گویا چې د اړو ګنا نه ده کړې. اوس دا حدیث نبی علیہ السلام او فرمایل الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. او خيار بندا په دنیا کې هغه د چې ځان دیندار کی وعمل لما بعد الموت او د مرګ نه پس د هغه شی د پر عمل کوي چې هغه پکند کې پکار راځي. دا او خيار بندا دی. والعاجز من اتبع هواها وتمنى على الله. او کمکل سړی نبی علیہ السلام فرمایي هغه کس دی چې الکه د خواهشاتو تابعداري کوي وتمنى على الله او په الله باندې امیدونه کوي چې مړه خدای ډیر رحیم دی او به مې بخي. نبی علیہ السلام وی دا سړی ډیر کمکل دی او دنیا پسې منډې وی بس کېږي به مړه ته ځان دیندار که زویم دنیا به خپله را دي. احمد علی لاهوري رحمت الله علیه دارالعلوم دیوبند کې د خپلو اکابرو دا نن ذکر کومه لوی ولی دی. احمد علی لاهوري رحمت الله علیه دارالعلوم دیوبند کې طالب دی او د سکھ د کورنۍ نه د سکھانو ټول خاندان جی سکھان دي صرف دا یو احمد علی ماشوم پکې جی مسلمان دی او دارالعلوم دیوبند کې د علم د حصول لپاره راضي او ناس دی. وای دغه زمانه کې یو سړی نو هغه د خپل لور د پاره انتخاب کو د الګ چې جی کور کې ورته خزي وای دا لور د پیغله شوی د پنیکای ورکه او تاسو ته هم د چام چې لور پیغله کیږي ډایرکټ پنیکا ورکوي خو چې صرف سړی چرسینی او بد عمل نه بس چې دینداری دې ته مګوره چې فقیر دی دې ته مګوره چې غریب دی الله به ساتي مړه. او مطالبه کوا چې دومره واپسې ځمکې ولیکه او دومره واپسې کالي ولیکه راشه زما د پیغمبر د لور نه تپوس وکړه چې په سیدة النساء باندې یادېږي نبی علیه الصلاة والسلام مبارک د لاسونه نیولې ده او د علي کور ته روانه کړې ده او په مقابله کې ول صرف یو پوزې کړې ده زما محترم او مطالبه هم نه کوي چې دونه سره ولیکه علي کرے پرېښود د علي ځان له واله. نن موتا څومره مطالبه کو د لور په دغه کې د جهیز مطالبه کو دومره پسې اوتړ قسم د لوریانې زما لوریانې نن په کور کې زړېږي زما خویندې نن په کور کې زړې شوې ته د دې د عذاب نه خبرې چې الله به تانه تپوس کوي د دې د بد عمل زما محترمو. وایي هغه سړی بزرګو نو د الک د کتو دپاره مدرسې ته راغی چې دیندار خلک په مدارسو مراکزو تبلیغي مرکزونو کې ملاویږي په خانقاهونو کې ملاویږي بل ځای خو نه ملاویږي. وایي چې وی کتل په احمد علی لاهوري رحمت الله علیه وایي زه غریب وم شلیدلې کپړې مې اچولې وې وایي زما تندي ته وکتل او زه دغه سړي خوښ شوم. ما خبره وکړه مخکې خلکو به دینداره خلک وښول د خپل لور خور دپاره او اوسني چې د ترکو ارامیانې نو خپله لور وله ورکوي یاره جدې به مې په کار راشي دی به دې څه په کار راشي جدي به مال هغه یو سړی مولوي صاحب بعضې ټایم کې پکې مذاق هم کو خفه کېږي بله یو مولوي صاحب د هغه بلا زامنو نو د مولوي صاحب په دغه باندې چا قبضه واچوله ملک صاحب پې چې قبضه واچوله په ځای باندې چې ملک صاحب پې قبضه واچوله مولوي صاحب زوی ته وویې بچیا ملک صاحب قبضه اچولې ده نواب صاحب قبضه اچولې دا ځمکه ازادول غواړي زه خو امام سړی مصلی والا جنګ نشم کولی هغه ته پلاره تا ته پته نه ده معافي کوو بس الله به د دې اجر راکړي بچیه د موږ بله اړي موړي نشته نه پلاره بس معافي کوو مړه موږ مصلی والا خلک یو جنګ والا خلک خو نه یو. ها بل زوی م راغی بل زوی ته وایي بچیه نواب صاحب زموږ په ځمکه قبضه اچولې ده څه چلو کو هغه وایي پلاره ته عالم سړی ستا د پټکي سره نه ښکایه کېږي چې ته دغه کې خو د دې مولوي صاحب یو زوی و چې ډېر د ترکو ارامي و ما ووایي که نه اوس هغه زوی راغی کوم چې روانو ورته وایي بچیه نواب صاحب قبضه اچولې ده په ځمکه
وی ښه پلاره د نواب دا مجال چې زما په ځمکه به قبضه شي ټوپکې ونیو کټې واچو اعلان یې ورته په جومات کې وکړه وایي ستاسو ایمان ګورم راشه زه دلته ناست یم دا ځمکه والی نواب صاحب ویل یاره زموږ مازغه خراب دي دا خو لیونی دی ځمکه یې ورته پرېښوده مولوي صاحب ډېر خوشحاله دی د مازدیګر مونځ چې وکړه دعا یې کولې خدایه اوس دعا ته توجه کوئ خفه کېږو به نه جي وایي خدایه دې ټولو له یو یو ارامي زوی ورکړې ځکه د حلالیانو نه خو کار نه کېږي خدایه مالی چې څه ګرامي را کړې دی باقي د حلالیانو نه وشوه خدایه دې ټولو له پکې یو یو ارامي ورکړه نو خبره دې پورې کوم زما محترمو مونږ چې نن لور خور ورکوو زما محترمو نو غټ فسادي او مالدار ته ګورو چې مال ورسره څومره دی لیکن احمد علي لاهوري رحمت الله علیه فرمایي وایي هغه زما په تندي کې د علم نورانیت ولیده گویا زما استاد شیخ الهند رحمت الله علیه سیټ تک ورته وایي دغه بچی د ده له خپله لور ورکوم اوس خبرې ته توجه کوئ جي وایي زما استاد ورته وایي چې دنه وړه دا خو فقیر دی او بله خبره د ده څوک شتم نه دا د سیکانو د کورنۍ نه دی او د ده مور چې د مدرسې په درسګاه باندې تېرېږي نو کنزل ده ته هم کوي او ما ته هم کنزل کوي چې دا استاد دې خدای تباه و برباد کړو تا دې خدای غر کړي د خدای په قهر اورېدلی دین هم بدل کړی دی وایي ده سره څه دي وایي بس ورکوم ده له لور ورکوم بل چاله نه ورکوم دې راته ښه ښکاره کېږي و شیخ الهند رحمت الله علیه کېناسته احمد علي لاهوري رحمت الله علیه نوجوان دی طالبه نکاح دله کوم نکاح کې وایي جي ولې نه کومه کوم چې طالبان شي بیا الله انتظام هم ډېر ښه کوي وایي احمد علي لاهوري رحمت الله علیه فقیر دی تپوس ته کوي بچیه نکاح دله کوم وایي استاد جي ما پسې خندا کې زما خو یوه جوړه ده ما سره څه دي استاد جي زه خو غریب یم هغه وایي یاره چې اوس څوک نکاح درکوي نو څنګه دی خوښه ده وایي استاد جي چې راکوي نو زه هم ورته جي تیار یم قبوله دی جي بعضې خلک یې د پنځه ورځې مخکې قبوله کړي زموږ والد صاحب یو نکاح تړله ګپه پکې لګو زموږ والد صاحب یو نکاح تړله دوه نکاحګانې دورونه یې نیولی نکاح وتړله هغه بل ته یې قبوله ده قبوله ده یاره هغه غږ نه کړو سر یې ښکته کړو دغه ټایم کې ته تقوا رابېدلې وه نور د ترکو ارامیانې خو دغه ټایم کې ته تقوا راوبهیږي وایي قبوله ده قبوله اخره کې ورته زما والد صاحب دعا به وکړي د ده نکاح نه کېږي بل ټایم به وتړو هغه ورته چې قبوله ده قبوله ده ری په وخت په دې ویلې مونږ له د خانه تا خانه کړ شپه دې راباندې نیمه وواله نو خبره مې دې پورې کوله احمد علي لاهوري رحمت الله علیه استاد جي چې ماله راکوي فقیر یم زما قبوله ده احمد علي لاهوري رحمت الله علیه د نکاح وخت مقرر شو جي هېڅ نشته په بدن باندې یوه جوړه ده طالبانو ته وی طالبانو د احمد علي واده دی تاسو ټول به راځئ ورته پته ولګېده وایي احمد علي ستا خو څه نشته د واده دپاره سوټ هغه ورته سوټ کوم دی دغه شلېدلې جامې دي چې مې اچولي دي هغه وایي ظالمه د میاشتو میاشتو نه خیري نه دي که وایي چاله دنه قرض رالم وایي قرض نه رالم د چانه ما نه چانه قرض مه رالم احمد علي غریب دی خو خودداره دی ما وویې علماو هغې په تندي کې نورانیت لیدلی خو مستغني مولا و که نه خیرمار مولا خو نه و لکه زمونږ غوندې چې خیرونه به یې راغونډول د دین په جامه کې هغه مستغني مولا او قسم دی او مولیان نبی علیہ السلام فرمای عالم هغه عالم دی چې ستا ورته حاجت راغی د مسلې تپوس ته وکړو جواب یې درکړه او که تا پې ځان بې پروا که تا باندې 50 کرته ځان بې پروا کوي دې ته عالم وایي دې ته عالم نه وایي چې د 100 روپو دپاره د ملک صاحب د خان صاحب محتاجي کوي او بله خبره ستاسو په ذهن کې راولم زه ګوره ډېر فقیر یم ډېر عاجزه یم قسم دی او زما د عاجزۍ وایم انتها د زما ملګرو ته پته ده او د خدای په ذات مې د قسمي اجي صاحب دې ټولو ته پته ده ما سره ګاډی دی لیکن د سینجې پیسې نه لرم دومره فقیر یم خو لیکن ما سره که څوک محبت هم کوي د ما ملګرو ته پته ده ما زما په زړه کې ځای جوړ کړی دی داسې کسان شته چې د شپې دپاره هغې دپاره زه جاړم لیکن که د دین خلاف خبره وکړه بیا ورته ډایرکټ خبره کوم ګورې ستا ذهن کې به راشي چې کاري صاحب خو ملک صاحب اجي صاحب قبضه کړی دی ټیک ته یو سړی به ما سره حتی الامکان محبت کوي زه د هغې احسان بدله نشم ورکولی دعا کوم د شپې ډېره دعا کوم لیکن ذهن کې دې رانیسي چې کاري صاحب محتاجي شروع کړې ده زه د هغه چا اولاد یم چې خپل وجود بربنډولو ته تیار یم لیکن دین خرڅولو ته ګوره تیار نه یم دا ستاسو ذهن کې راولم که د دین خلاف خبره راله او زما پلاره مو قسم دی که د ما سر امامتي مال عزت ځینو زیدي لیکن خبره به کوم بیا دا درته ګورې مخکې نه واچوم ستاسو ذهن کې دا رانیسي چې هلکه ګورې قاري صاحب حاجي صاحب سره مالداره سړي سره روان دی هغه ما سره ډېره زیاته مینه کوي زه به ورسره روان یم د ما ملګري ته پته ده علمګل مولوي صاحب ته زه چې اولا کې هم ډېره فقیري وه زموږ ملګرو طالبانو به پروګرامونه کول ولې زموږ بړنه کې د موږ ته به ډېر مینتونه کول موږ به ورته وی روجم ده قسم دې مینتونه به کول موږ به لاړ شو په چیني به هم په ډوډۍ باندې واچول هغه به هم خوړه د غرمې موږ یې مړه روجم ده
د پټه به مغي لیکن محتاجي او د غم نه ده کړې د څه دپاره دا ستاسو ذهن کې راولم چې عالم عالي وي. ما وی احمد علي لاهوري رحمت الله علیه عالم په رښتیا باندې وایي جوړه خیره نه د طالبانو په دغه کې راغې جوړه یې ویسته په جومات کې لنګې وو هغه جوړه یې وینځله د یخنۍ موسم دی د ما محترمو وایي د یخنۍ موسم هم دی او وریځم ده سار وخت یې مقرر کړی د نکاح شی غرمې ته ورسېده احمد علي لاهوري رحمت الله علیه نکاح ده په لنګ کې په جومات کې ناست دی خپلې جامې سیلې ته نیولې دي چې زما جامې به اوچې شي او احمد علي به نکاح له لړ شي خپلې له زما محترمه فقر او غریبي وه وایي تر دې پته ولګېده چې د مازدیګر اذان یې وکړو هلته ډولۍ والا پلار په تمه دی چې زما لور په نکاح ورکړی دلته احمد علي لاهوري رحمت الله علیه سره د بدن کپړه نشته وایي پته ولګېده چې نه وچېږي وایي لمدې کپړې مې په بدن کړې او ځان مې ورسو ټولو خلکو راته بد بد کتل چې دا د واده زلمی دی قسم دی وي ماله حیا راله دغه وخت کې ډېر غریب وم طالبان مولیان ډېر غریبانان فقر والا زمانه وایي خلکو زما کپړو ته کتل لیکن زما سخر چې الله والو هغه وی دا کپړې پرون هم مې خو خیره نه وي او هغه کپړې نن هم دي خو لمدې دي هغه زما کپړو ته نه کتل هغه په دغه کپړو کې دننه یو شخص و چې احمد علي نامه وه احمد علي ته یې کتل زما محترمو هغه زما سخر هم الله والو نکاح وشوه لور مې راوسته د ما څه معیشت نشته امامت نشته درس و تدریس نشته کور ته رالم د واده شپه ده کور هلته مې چې د واده په شپه باندې خلک خبرې کوي وایي ما ورته لومبۍ خبره وکړه چې ښځې ګورې ما سره څه نشته او نن شپه به په ناره تېرې ناوې ده جي ما ته ناوې سرړه کوي نن د واده په شپه باندې نن خو ته رسګوله وله خوله کې ورمکه ده ته وایي چوټي ده دا کاته خرابه ده بیا رسګولې ډبې درنه کوم کوټې ته که نه الله دې معافي وکړي وایي ما ورته وی ښځې ګورې زمونږ ډېره غریبي ده او زه ډېر فقیر یم ما ته ښځې په سر ها او نا کې جواب کول ګویا ډېره باحیا وه اوس د ښځو مثالم یو مثال قایم کړی دی د احمد علي لاهوري رحمت الله علیه نن زمونږ هم خور او مور او زمونږ هم ښځې دي نن د احمد علي لاهوري رحمت الله علیه ښځه ده وایي قسم دی چې چا به وظیفه راوړه درې ورځې پس په چا کور ته وظیفه خیرات راوړه په خیرات صدقو په خیراتونو باندې وظیفو باندې مونږ یوه میاشت واړو لا میاشت پس ما ته ښځې وې مور راته یادېږي وایي د عادت موافق ښځه مې مور کره ولېږله دا فکر و چې زما دا ښځه کور کې انو نه وي چې میاشت مې مسلسل لوږه تېره کړې ده غم و را سره ډېر خو ما ووی زما ښځه هم الله واله وه وایي کور کې ته مور تپوس وکړه چې بچیه زمانه څنګه تېرېږي جواب ته توجه کوئ د ناوې جواب ته توجه کوئ نن که ناوې باندې کمې راغی وایي طلاق را کوه نن دا شی دی جي الله دې معافي وکړي د ناوې جواب دی مور ته وایي مورې ما خو د جنت تذکره اورېدلې وه چې د مرګ نه پس په جنتي خو قسم دی ما خو نن په ژوندونې باندې جنت ولیده دومره نعمتونه دي قسم دی دا د هغې جواب و او سترګو نه یې اوښکې تلې نو مور ورته وایي بچیه جاړې ولې جاړې هغه ورته مورې جاړم ځکه چې تاسو پسې خفه یم که نور څه مشکل خو نشته نه مورې د راحتونو دغه باران دی الحمدلله ما ووی د دغه ښځې صبر او فاقې باندې په فقیرې باندې صبر ته ګوره احمد علي لاهوري رحمت الله علیه وایي ما د نبی علیه السلام مبارک په حدیث باندې عمل وکړه الکیسو من دان نفسه وعمل لما بعد الموت ما خپل فقیري ما رب ته ښکاره کړه او دینداري مې غوره کړه لیکن د هغه دیندارۍ او فقیرۍ یا داسې زمانه وه چې احمد علي په کور کې د میاشتو لوږې تېرولې یا داسې زمانه وه چې زما کور باندې د نعمتونو باران وشو د طایف او د قسم د شام د مصر نه به زما کور ته د میوو باران کېده زما محترمو یا داسې کور و چې زمونږ به چا تپوس نه کو یا داسې زمانه و چې زنانه به راتلې و زمونږ کور کې به د برکت دپاره جاروګانې والې زما محترم یو زنانه چې به جارو والا میاشت پس په د بلې زنانه نمبر راته چې د احمد علي په کور کې جارو وایي زما محترم او دیندارۍ والا زمانه یې تېره کړه د مرګ دپاره عمل کړی وایي چې کله وفات شي احمد علي لاهوري رحمت الله علیه ټیم خو اوټ نه دی که نه ښځه مختصر کومې په لنډ نه کوم ښه ده یو بله وایي احمد علي لاهوري رحمت الله علیه چرچه شوه مشهور شو د رزق بارانونه شو په جومات کې یو سړی چې مشهور هم شي نو د هغه مخالفین هم ډېرې ګوره دا یو خبره کوم تاسو به دا ګورئ چې د کاري صاحب سره محبت کوي کلي والا ډېر زیات قسم دی ډېره مینه کوي تاسو ما سره زه د دې احسان بدله نشم ورکولی لیکن په دې کې به زما مخالفین هم ډېرې ګوره دا درته ویم
په پټه به الله دې معافي وکړي. د احمد علي لاهوري مخالفینو نو په جومات کې پې تهمت ولګو نو ویسته یې زما محترمو. نو احمد علي لاهوري رحمت الله علیه قرآن یا کتاب د احادیثو داسې نیولی او سینې پورې ونیو. نو چې چا د جومات نه ویستنو وي چې څوک مې د جومات نه اوباسې را مخکې شي چې خدای ته ووایم چې خدایه دا کتاب مې ستا سینې پورې نیولی او سره د قرآن یې ستا د کور نه رابار کړی ما. هغه خلک هم ډېر عجیبه وو خو پکې منافقان ډېر ظالمان منافقانو زما محترمو. خلک چې پوه شو چې قرآن یې سینې پورې نیولی دی بیا ټول خلک رستو شو چې د ځان د تباهۍ. ما اکثر د په بیانونو کې دا خبره کوم زم چې انسان ته الله د ذلت دروازه کولاوي کنه نو علماء او بزرګانو ته بنیتی په زړه کې پیدا کی بس دا الله دته د ذلت دروازه کولاوي دا د خدای شرمای بس دا یو خبره کوم. بعد خلک اسی مولیانو ته بغوزي مړه قسم دی بس نه ځایږي پیدا مولیانو عزت دا بعد خلک څه داسي. نو احمد علي لاهوري رحمت الله علیه وی زمانه می تیر کړه وفات شي چا خوب کې اولی د زما محترمو چا ورته وی وایا احمد علي حساب کتاب دې څنګه وشو وی قسم دې چې حساب کتاب مې کېده د رب مخې ته ټول ګړبېدم داسې یره ورا باندې ډېره ما ته خدای وی احمد علي ته ولې یریږې تا خو د مرګ دپاره عمل مخکې کړی دا د یرې ځای نه دی تا ته خوشحالي د جنت اورم دننه کېږه جنت ته زما محترمو. نو خبره دې پورې کوم زما محترمو نبی اسلام مبارک فرمایي چې اوخیار بنده هغه دی الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. اوخیار بنده په دنیا کې هغه کس ته چې خپل ځان دینداره کی خپل بچی دینداره کی وعمل لما بعد الموت او د دې بچو متعلق به ګورستانه تپوسم کیږي. صرف دا یو خبره کوم بعد خلک وي مړه د ما زوی عاقل بالغ دی پوهیږي دا یو خبره بس توجه والا خبره ده ان شاء الله چې ستاسو ذهن کې به ډېر ځای جوړ کړي چې بچو باندې پړې اچولي چې زما بچی عاقل بالغ دی او تربیه نه کیږي او ډېر نیازبین دی راته. وی خضر علیه السلام او موسی علیه السلام په لاره روانو واقعه ډېره اوږده ده لیکن صرف یوه خبره ته تاسو ته کوم. وی خضر علیه السلام په لاره باندې یو ماشوم مړ که قتل یې که چې ماشوم یې قتل که خو پیغمبر یې ماشوم دې قتل که هغه ته تا ته ما نه ویل چې خبرې به نه کې او چې پته ولګي د اخره کې وای دا ماشوم چې و د ده والدین ډېر زیات دیندار و د ده والدینو ته عذاب به میلاوېده نو د ده د بچي د وجې نه ته دا زوی ډېر روان و ده به فسادونه زناګانې بدفعلې کولې نو الله ماته ووایي چې د ده والدین ډېر پاک دي جنت ته دننه کوم خو دا زوی عمل داسې کوي چې جنت دننه کېدو ته نه پرېږدي نو لړ شه دا زوی وله مړ که نو یې ځکه وله ما دا زوی مړ که د ما محترم. نو ګوره که مو ته ډېر اعمال والی یو خو لیکن که جنت نه روکاوئ نو زما بد اولاد به زما روکاوئ. قسم دی بار بار ویم تاسو ته هر درس کې ویم بچی کېنوه قرآن ته کېنوه خدای ته دین ته کېنوه داسې نه چې ستا اعمال خو برابري په قبر کې تاله ګزار او درز راشي اجدها راشي ته وایې خدایه ما خو بد عمل هم نه دی کړی الله به ووایي چې داسې اولاد دې پرېښه چې بد عمله دی. خپل اولاد قرآن ته کېنوه دین ته کېنوه دینداره کا نو که تا بد عمل هم کړي ستا بچې به قرآن لولي د دغه قرآن په وجه به الله ستا مغفرت کوي او جنت ته به یې دننه کوي د ما محترم. نو حدیث ته غوږ کېدی نبی علیه السلام مبارک فرمایي الکیسو دیندار سړی من هر اوخیار سړی من هر هغه څوک دی دا نه چې دیندار کی نفسه نفس خپله وعمل او عمل کوي لما د هغه څه دپاره بعد الموت چې پس د مرګ نه یي والعاجز او کمکل سړی من هر هغه څوک دی اتبع چې تابعداري کوي نفسه د خپل نفس هواها او د خپلو خواهشاتو وتمنا علی الله او امیدونه ساتي په الله باندې. بیا کې د حدیث الکیسو اوخیار سړی من هر هغه څوک دی دا نه چې دیندار کی نفسه نفس خپل وعمل او عمل کوي لما د هغه څه دپاره بعد الموت چې پس د مرګ نه یي والعاجز او کمکل سړی من هر هغه څوک دی اتبع نفسه چې تابعداري کوي د خپل نفس هواها او د خواهشاتو د نفس وتمنا علی الله
او امیدونه کوي په الله باندې چې بخي به مې دا ډېر کم عقل بنده دی. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. الله موږ چې کوم درس ولوسته او د سامعین واورېده د مجمع واورېده خدای خپل دربار الهي کې قبول او منظور کړي. د دې درس په برکت باندې خدای حاضر مجمع ته د کلي ته خصوصا زما دا خویندې میندې دا درس اوري خدای د رحم او د رحمتونو باران په خدای وکړه. د دې کتاب په برکت باندې خدای د دې کلي خصوصا د دې مجمع زړه کې څه قسم شرعي حاجات دي خدای د خپل در نه پوره کړه. الله چاته څه قسم مشکلات دي خدای په خپل دست قدرت ختم کا. الله دا زنانه وفات شوې د خدایا جنتونه ولا خدای ورکا. الله قبر د جنت ته باغچونه خدای باغچه وګرځوا. څومره مړي وفات شوي د کلی کې خدای مغفرت نصیب کا. څومره جمدی دی خدای عمر کې برکت واچوا. الله د چمدو کاروبارونه کمزوري دي د چا خپل کاروبارونه نشته خدای کاروبارونو کې برکت واچوا. الله خپل کاروبارونه ورته ورکا. د چا رزق کمزوري دی خدای د رزق باران په وکا. الله چا باندې قرضدار دي خدای د قرضې د عذاب نه خدایا مکتی کا خدایا وی بخا قرضه وته خدایا معاف کا. الله قرضه خدایا ادا کا. الله د چا څه قسم شرعي حاجات دي خصوصا د دې کلی زړه کې څه قسم شرعي حاجات دي نفرتونه دي خدایا په الفت باندې بدل کا. د چا زړه کې څه قسم بغض دي خدایا په محبت باندې بدل کا. هغه ماشوم بیمار دي خدای شفای کامله عاجله مستمره وته نصیب کې. الله دا کلی د هر قسم آفات او بلیات او اتفاقی حوادث او تاڼو کچرو هسپتالونو نه خدای اوساته او په وخت ځن کدنم دا کني په جبر راولي چې لا اله الا الله محمد رسول الله.